د څه حاصل کړ خپل جیب دپاره نه ورځي. په دې مسله کې به خپل ځان د دغې خان د پاسه خان ګڼئ. خان د پاسه به ځان څه ګڼئ ملا صاحبه؟ خان ګڼئ چې زه خان یم ته به زما د لاندې ګرځې. دا معنا شوه. فکر دې راغلی هارون رشید فضیل بن عیاض رحمت الله علیه ته راغی، وایي څه دله درکړم هېڅ پرانه مه راکوه. هلکه که څه حاجت دي که نه نو راته ووایه. هغه ویل یاره که په ارام شه نه که نو خیر ویل جي زه دې دپاره راغلی یم چې ته به راته دوا وکړي. څه حاجت دي که نه زه راغلی یم چې هغه حاجت درله پوره کړم. ویل هسې وې مړه بیا یې راله نه پوره کې. هارون رشید باچا ورته وویلې په خدای چې دله پوره کومې راغلی په دې نیت یم چې ته د خولې نه راوباسې او زه یې دله پوره کړم. ویل خامخا به پوره کوې. ویل او ویل حاجت مې دا دی چې بیا رانه شي. بس دا مې حاجت دی چې بیا رانه شي. کیسې ورته دغه کړه دا ختمه. هلکه یو دروازه وډبېدله علامه شعبي رحمت الله علیه ته، بیا وډبېدله. د غریب په خپل اعمالو کې مصروف و. په درېیمه پیرې دروازه هم وډبول او دې دروازه کې د بادشاه نوم هم واخیستو چې بادشاه سلامت ستا خواله راغلی دی راوځه. په منډه باندې علامه شعبي راووت، په منډه یې کړه دروازې ته راووت او دغه ځای کې بادشاه او دا نور مېلمانه ناست دي او دې بړې ته یې لاس کړ لکه د تمانچې. وچه کړسه د څو ورځو ډوډۍ راویسته او دا یې ته داسې کاره کړې. ویل چې کم ملنګ وچې کړسو ډوډو باندې شپې ورځې سبا کوي هغه یې باچا او ګدا څه کوي. ویل ځئ د میلمه حق دی خو چې تاسو دا خبره نه وی کړې، تاسو به زه میلاوېدلې خو چې تاسو تی بادشاه جوړ کړو. بادشاه به ځان له بادشاهي زما دپاره دا وچه کړسه ډوډۍ دا کافي شافي ده بادشاه څه کوم. خبره پېښ شي مونیسي اولئک آبایي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. دا ګوره د سرې به دې قصې نه دي ښه په دې باندې به انشاءالله د خدای نه توفیق غواړو چې موږ او تاسو څه شي پې وچلېږو. دا معنا بس چې الله درله د قرآن علم درک که نه د زمانې بادشاه تی. وعن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال لو ان اهل العلم که چته خاوندان د علم سوان العلم حفاظت وکړي د دې علم ووضعوه کیر دی لره عند اهله د خپل اهل سره. حفاظت د علم دا دی چې علم سپکوالي له ورنکړي. په یو ځای کې صاحب علیه رحمت ستا ذاتي نقصان ستا دی ذاتي بې عزتي دي د نو هغه خیر برداشت کوی شي خو د پټکي بې عزتي درله څوک کوي په دې حیثیت دې بې عزتي کوي چې دا ملا صاحب دی. په دې وجه دې څوک بې عزتي کوي چې دا ملا دی، دا صاحب د امامې دی، دا قاري دی، ملا دی. دې ملاتوب ته دې سپک نظر کوي نو وروره هغه ځای ته به نه ورځي. هغه سړي جواب ووایه. هم ینتصرون کې راغلی قرآن شریف کې هله دقې دپاره راغلی او یغفرون د دغې نه مخکې راغلی دی. هغه بېله معامله ده، محمل د دواړو آیاتونو جدا جدا دی. فکر دې راغلی نو د دین په واسطه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بس ذاتي تکلیف چا ورسو فوراً به یې معاف کولو خو د دین په واسطه به چې ورته چا تکلیف ور ورسولو نو هغې به یې نه دی معاف کړی. ابن الخطل خانه کعبې پسې زانګي المردار یې کوي هغه ځای کې فکر دې راغلی د خانه کعبې مبارکې دروازې ته مخې ته دا ځای تک سور کړو د ابن خطل په وینه باندې. ولی هغه د رسول الله بې ادبي من حیث نبوت کړې وه. فکر دې راغلی من حیث نبوت. نو ستاسو څوک به بې ادبي کوي من حیث انتم او ستاسو بې ادبي څوک کوي من حیث ملاتوب. نو ملاتوب وروره ملاتوب خبره دې راغله که نه موږ ته خپل استاد دغه خبره کوله نو هغه همدقسې چا کړی چې لکه مولا سړی او داسې چل دی داسې چل دی فوراً مې ورته پټکی کېښودو چې مولا نه مولا اوس ته باندې کرکټ کوم داسې برابر مې ما چې اوس دې پرېږدم چرته اوس خو دنه یو څو چورلې وباسم پټکی مې ورته څه کېښودو ما مولاتوب خو داسې مولاتوب نه دی موږ یې کله جب کې اچو کې به اوسه څه کې ګوره د علم سپکوالی دا به چاله نه ده. د علم سپکوالی دا نه کم ځای کې چې د علم سپکوالی راځي په خپله امامتوله ورتلل ابه نه کې خو که د علم سپکوالی نه راځي نو بیا یې ورتلی شي
فکر دی یا ځینې څوک لکه د علم بې ادبي نه کوي خو هغه ناپوهه دی نه پوهېږي نو هغه له ورتګ هغه پوهې کول ښه کار دی فکر چې څوک د ضد او د عناد نه لکه دا دغه کوي فکر دی رالی خاص کر هغه تعلیم چې خلک د انګریزانو نه څه متاثر دي د انګریزانو نه خلک څونه متاثر دي انګریزي وایي وروره پښتو ټکې په افسانه باندې نه وایي زه دیو ته مقامات ته خېږم دا یې ناشنا دغه دی زه ورته داسې طریقې سره خبرې کوم په یو ټکي م بې هغې نه پوهېږم وایم ورته پښتو نو هغه زه په خپله هغه د دې خبرې خراب کړي زه په دې نه پوهېږم والله زه ستا په هغې م نه پوهېږم او دا زما هغه به بیا هم د قرآن ژبه په تا به ښه لګي د ستا هغه په ما لږې هم بد لږې هم بد فکر دې راځي نو دا مسله پکې د صاحب علیه رحمت دا د زنانو مدرسه چې موږ دغه دې کې د انګلیش والا پکې ډېرې وي نو هغې نه زه خبر شوم چې انګریزي نو ما ورته د انګریزۍ دغه وکړو چې انګریزي چا وویل اودسې ماتېږي خبره ښه د انګریزانو نه زمونږ نفرت دی د ژبې نه مو له څه دی نفرت دی په ګلۍ دې ولګېږي نو ووضعوه عند اهله کیرې د علم لره په نس د اهل دا طالبان د علم اهل دي د کم کم ځای نه راغلي او د کم کم ځای نه راځي او ځان کړی د الله جل جلاله دین زده کوي دقه د اوس کو د الله دین څوک نه زده کوي هغې ورانې دپاره وایي هغې چې کوم دی دغه دپاره هغې ته بیا موږ وایو نه زموږ په کلي کې یو هلک په ما کلمې شنې کړي دي ښه خو هغه د بل څه دپاره سبق ویلي ما ویل ما سره ټیم نشته بهي جان دغه کارونه نه دغه کوو فکر دې رالې ما لکه په درېیم ځل باندې بیا هم رالې نو بیا به ورته ووایم چې ټیک دا خو دومره ډېرې پیسې به ورته یادې کړم چې هغه د هغې د پاسه بیا ما له راتلی نه شي د بل څه دپاره یې علم یې زده کړو دنیایي لیول باندې دا خو علم دی ګیره دې خرولې ده شان شوکت دې بدل دی پروګرام دې بدل دی دا خو قرآن ترجمه چې ته کې څه دپاره بیا کې الله دپاره بیا کې دغې دپاره خدا نه ده راغلی ووضعوه عند اهله لصادوا به دې به سرداري کوي په دې سره اهل زمانهم خپل اهل زمان باندې ولکنهم لیکن دی چې دی بدلوه خرچ کړي علم لرا لاهل الدنيا لینالو د پادې چې حاصل کې به په دې علم باندې من دنیا هم بعضی دنیا لري فهانو ندي سپک شو علیهم پاغي باندې فکر درا لیکن چې لکه مالدار سیټ او خان او نواب او فیصدار ته دا پته ولګي چې د مولا سیف زما تبه وایي او دا علم زما د بیا خو تا دونه سپک ګڼي د اندازې نه زیات په دې کې نحش بن سعید دی دا روایت د مناکیرو کوي او یو شاهد ولا شته دی هغه شاهد 4 جلد 328 کې مستدرک کې راغلی دی هغه په صحیح سند باندې دی سمعت ما اوریدلی دی نبیکم صلی الله علیه وسلم یقول من جعل الهموم چاچو ګرځول غمونه هم من واحدا یو غم هم آخرته غم د آخرت چې کینې به د آخرت فکر کې لګیا شي نو کفا الله کافي بشي دلر الله تعالی هم دنیا هو د غمونو د دنیا نه دا نور غمونه تبع الله تعالی نه درخای با یو د آخرت فکر نو دا نور ارڅ بستا په خپل تابع شي ومن تشغبت فکر دې په میزان صرف کې دوی مېسه منشغب ومن تشغبت هغه چا چې ګډ وډ شو په هغه باندې الهموم غمونه په ګډ وډ شو دا تنه بدل دی چې غمونه سری احوال الدنیا پیجنې الک پلان کې روزگار چې زه داشم پلان کې ډیګري پلان کې افسری پلان کې حال دا د دنیا دا حالتونه احوال الدنیا پیرا ګډ وډ شو نو پروا نه کوي الله جل جلاله په هر یو کندا د کندونه هلکه چې دا سړی هلاک شي پروا نه کوي په دغه دنیا پسې ولي او په بل روایت کې دا راغلی دي چې دی به په سوونو غمونو کې مبتلا شي یو بنې ختم بل او بل بنې ختم بل بنې ختم بل فکر دی رالی ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم فرمایلی دي لیکلی دي په تقریرونو په دغه کې ټلیفون راله رالی 2 بجې خوش یاره جیمال چې تاسو به وسو تهجدو ته ایښ شوی یاستئ نو ځکه مې دا ټلیفون وکړ ما که ایښ شوی یم که نه یم خو خبره کوه د تهجد خو خپل ټیم دی چې زه یې په څه ټیم کوم ویلې خبره داسې ده چې زما د وړو میلونه دي 6 اچلیږي او دا 3 ورځې وشولې چې په 20 میل باندې خبره روانه ده او سمون نه خوري 3 شپې وشوې چې خوب مې نه دی کړ لږه دوا وغواړه چې خدای دا کار وکړي نو دونه میلیونه شته او هغه بل میل د وجې نه ولا بیا 3 شپې مسلسل چاله خوب به نه شي دا خو هلکه د لیونتوب درجه خوب نه کول عمر ختموي دا یاد سات
خوب به برابر کې چې د چا خوب برابر نه وي دغه یعنی عمر ختمولو معنا دا نه ده چې تا یې کوم لیکلی دغه به راکم شي. نه، د شپېتو کالو ضعف به تا ته په 40 سال کې حایل شي او د 80 کالو ضعف دا به تا ته په 50 کال کې چې شي ملا صاحبه دا به راته واقع شي. دا خو خوب خپل اندازه کې برابر ساتئ. ټیک ده، که خوب د چا برابر نه وي پبجي گیم دی که څه دی د وجې نه پکې دی مبتلا دی خوبونه یې نشته یا د بلې بلا نه نو وروره ځان باندې رحم وفرمایي. فکر دې رالی که خوب او یو دویم قسم دی قبض، دا به ځان درانه ساتئ. ښه خېټه سخوالی قبض یو څو ورځو پورې قبض یي بیا دا بواسیر شي بیا چې شي ملا صاحبه بواسیر شي. قبض کوشا چیزونه به استعمالوئ. قبض ولې راغلی دی وجه به معلومه کوي چې وجه معلومه شي نو بیا به دغه شي. فکر دې رالی قبض ولې راغلی دی نو وجه معلومه کوي. دا ډاکټر انتخاب عالم بیماریوں کی حقیقت کې په 186 صفحه باندې بیا لیکلي چې دا 15 قسمه قبضیت دی د خېټې او د ګیس والا بیماري څو قسمه باندې 15 قسمه تفسیر یې نه کوم ډاکټر نه مې ته قلم راوه او هلته بیا وګوره ځان سره ملا صاحبه نو د خپل علامات دي او د هر یو ګیس او د قبضیت دپاره ځان له څه ملا صاحبه علاج دي. ورواه البهقي في شعب الإيمان عن المرء من قول دال الهموم إلى آخره. فکر دې رالی دې سره تاسو ته ترغیب هم در کوم چې د ډاکټرانو کتابونه ګورم هر یو شیز چې شی مخې ته دغه کېږي دا راځي زه پرې پوهېږم هغه ګورم مطالعه او سټډي کوي دې ټول خبرونه په خپله باندې څه کېږي ملا صاحبه خبرې یې کړي. دغه کتاب چې ما ته میلاو شته په یوه ورځ مې وکاته هغې نه مې ډېرې خبرې څه کړې بار ته څه کړې دا مې ترې راویستې. وعن الأعمش د سلیمان بن مهران نامه ده رحمه الله تعالی دا خو تابعی دی کم نو دی ډایرک کوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اپد علم النسیان رول دی و اذاعت او ضایع کول دی علم داری چې ته بیان وکړي په دې سره غیر اهلینا اهل تا فکر دی رالی نو دا حدیث مرسل دی ځکه دی اعمش په منځ کې صحابي ذکر کړی نه دی رواه الدارمي ورته مرسلا وایي نه. وعن سفیان رضی الله تعالی عنہ سفیان ثوری صاحب دا هم دغه تابعی دی ان عمر بن دا امام المسلمین بیا دته ویلي دته به حجت الله ویلي دا مجتهد دی محدث دی زاهد دی عابد دی دا ټول دغه پکې دي صرف یو خبره پکې ده کله کله تدلیس کوي کله کله تدلیس کوي. ان عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ قال دو ویل کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ تا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد راغلی دته لا ایمان نه راوړی د نبی پاک سلام په زمانه کې کنه د دغه والا مولا او د يهودو په زمانی د عمر رضی الله تعالی عنہ کې دته د آیات ورسید من قبل ان نتمس وجوها فنردها على اعقابها فورا د عینه کې وکتل چې مخ خو به مې مسخه شوی نه وي زه د خیره بچ دی چې زه مې ایمان راوړم نو رالی ایمان یې راوړو نو دی د کبارو التابعینو نه دی دا اصلا یمنی دی اوسېدو به په شام کې فکر دی او بیا وفات شوی په حمص کې دی حمص کې بیا دغه چې وفات شوی نو دا چې دی د بعد د تورات والا خبرې هم هغه به هم د مسلمانانو ته را نقل کولی خو لوی عالم د تورات. قال لکعب من ارباب العلم خاوندان د علم څوک دي قال الذين يعملون بما يعلمون چې عمل کوي په هغه چې دی کوم علم حاصل کړی دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي چې ما په خپل علاقه کې علم پوره کو د ټولو استادانو نه او نور علم پاتې نشو نو وایي ما ته چا ویلي پلان کې وطن کې یو لوی عالم دی وایي غله روان شوم لږ مدن مې وکړ نو وایي د ګټې نه اواز رالی اقبلني تعتبر ما ته متوجه شه عبرت باسي د کاڼي نه اواز راته چې داسې وله د کاڼي ډډې ته پروت اوس په کاڼي غټ لیکلي دي وایي انت بما تعلمو لا تعملو فکیف تطلب علم ما لم تعلم دا کوم څه چې دی اصلي کړي دي په دې د عمل نه دی کړی نورو علومو پسې ګرځي ویقظ نبی ته واپس ما چې په دې خپل علم پکار دی رسول الله عمل پکار دی ها په خپل علم عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من چا چې عمل وکړو بما علم وفق لما لا يعلم د ما لا يعلم توفیق به الله تعالی ورکي او چې دا کوم علم نکړي په دې عمل وکړه الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم چې دې چې وباسي علم لره من قلوب العلماء قال الطمع طمعا د دنیا دا طمع دا انسان د علم نه محروموي
طمع بعید الحصول ده او عمل قریب الحصول دی اگر چې عکس نمرا نقل دی طمع کی چې سوچ وکې نو درې ټکي دی او درې حرف دي درې وانه بي ټکي دي ټول من بسړې بي ټکي ګرځي طمع دقیق او د توی منځ خالی د میم منځ خالی د عین منځ خالی درې ټکي دي درې وانه منځ خالی دي انسان به همیشه د پاره خالی ګرځي چې مخلوق نه طمع کوي. وعن الاحوص بن حکیم نبی رضی الله تعالی عنہ قال سال رجل تفوز کیو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الشر په بارا د شر کې فقط د سر په شر تفوس باندې سر په شر تفوس یو کوه خدا خو چون کې نوې اسلام چاته خدا قوانین نو معلوم نو پیغمبر اسلام وته چې نه دا کار مکوئ. فقال فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسالوني تاسو تفوس مکوئ زمانہ عن الشر د شر په حق لا ان عن الشر المحض صرف د شر تفوس مکوئ دسی تفوس کوئ چې شر او خیر. تاسو په دې مشکات کې روایت راشي ابو داود شریف کې لبیا راشي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي والشر ليس الیک یا الله شر ليس الیک نفاقی کې درې توجیهات دلته به ته وکړه خدا یو توجیه بل تداو کوم چې شر محض د دې نسبت ته نه کیږي زمونږه د عقاید کتابونه مسامره او نور کتابونه وګوره الله پاک دا ټول مخلوق چې دی نو دا چا پیدا کړی الله پاک پیدا کړی خدا نشي ویلی چې یا خالق الخنزیر یا خالق الکلاب دا نشي ویلی که دی نه والقدر خیری اول بخیر یاده رستو بشر والقدر خیری و شری من الله تعالی حالتا نو توجیه نه چې شر لیسی لیکن شر چې دی شر دی نو منگ تا شر دی دقا دا خو شر تا نه دی لکه یو سړي تاله بجلی درکړله او ښایسته غټ لین لدل تراوست او ډایرک بجلی ته ولګول نو دا بجلی چې هغه تاله درکړه شر یې درکړه که خیر هغه تاله خیر درکړو چې اوس ستا ماشومان ستا بچي په هغې کې ګوتې یو د ورځې کیچ کوي نو دا شر ستا دپاره شو که د هغه نه شر دی هغه تاله خیر درکړی دی ټول خلکو بجلی نه ده نو ګوره پیدا کول د شر دا خیر دی وشر لیس الیک نو لا تسألونی عن الشر وسألونی تپوسو کی زمانہ سوالو کی زمانہ دا خیر ولی ذکر زن نبی دا رحمت ما دا دوانو تپوس رانا وکی یاد داده چی دی وقت دا ما پس ذہن مبارک کی خیر مستحضر دے دا خیر تپوسو کی چاگا دا خیر خبری دیتا در وڑان دکم دا خیر خبری دیتا در وڑان دکم یقولوها سلاس ثم قال لا خبردار ان شر الشر بشک شر د شر اضافت د شی الی نفسه مبالغه پیدا کوي شر د شر یعنی خطرناک شر شرار العلماء شریران عالمان دي یو ځای کې دا حدیث مبارک چا بیانولو نو هغه داسې ترجمه کړه چې شر د شر بدترین شر علما دي مالنا نه بدترین شر علما دي لا بدترین شر بدترین علما دي چې کوم علما بدترین دي علماء سو دي دنیادار دي شر پسند دي امت کې اصلاح نه پیدا کوي دا غي نه د اخرت او فکر نه دی الله سره جوړ نه راولي دنیا سره د سره ولي ملا صاحب جوړ کدینا امان الکه په کارت باندې هغه لیکلي چې دا درود شریف چې ته وې نو دې سبب دون دنیا دولت پراخه شو دا بشي او دا بشي نو په دې بل طرف هغه ساده او تماوي لیکل چې تصوفک تحتاج الى تصوف آخر ته درود پاک بس صرف د دې لپاره کې چې ستاسو دولت سی وشي خدای به خوشاله شي رسول الله به خوشاله شي اکدراله دا نور شیزونه سره به خپل راضی دا په دویم نمبر ثانیا نو بالعرض اولا نو بذات بدرود موږ د سره لپاره د دنیا لپاره کې د آخرت لپاره ګوره پیغمبران علیهم السلام په زړونو مهنت کړي چې زړونو تعلق د الله سره جوړ شي زړونه به بکار مار برابر شي نو او بشک خیر د خیر نسبت د خیر ته وشو مبالغه پیدا ک خيار العلماء دی رواه الدارمی دیکھ یو راوی دی مدلس دی او آغا غنغانا کرده دا گورا عن الاحوص عن ابیه اینه عن
دا غنغنه د مدلس چې راشي نو دا روایت کمزورې وي، خو دا معنا په بل صحیح روایت سره ثابت ده، یعنی دا مضمون په صحیح حدیث سره ثابت دی، او دا الفاظ چې دلته کوم رانقل دي په کوم سند باندې نو دا سند دا ضعیف دی. ولی مدلس راوي غنغنه کړې ده، غن فلان غن فلان غن فلان، دې ته غنغنه وایي، لیکن بیا پته نه لګي چې دا غنه سما کړې ده که نه ده کړې. چې حدثنا وایي دا مضبوطه خبره ده، که مدلس راوي حدثنا وایي یا سمعت وایي نو بیا خیر دی، پروا نه کوي، خو چې غنغنه وکړي نو بیا خبره څه شي ملا صاحبه ضعیفه شي. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ان من شر الناس عند الله، بشک ډیر شر د خلقونه په نيد الله باندې په اتباع د منځري سره په ورځ د قیامت باندې عالم وی لا ينتفعو چې نه حاصل کړي نه په نه حاصلې په خپل علم باندې. وعن زياد بن خدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله تعالى هل تعرف يتفيجني اغه شي چې رونی اسلام لرا؟ قال قلت لا. قال يهدم رونی دي لرا زله العالم یا زله العالم، خویدل د عالم، چې عالم فتوا کی بیان کی خویش خو بس خویش کدینا الکه یو عالم دی چاته پوښ کو چې دی منځونو نه بعد دا دوا څنګه دوی دا بدعت دی، بس د منځونو نه دعاګانو نه بعد خلک د خیر نه محروم شو، هغه وخیر اوس په څونه خلک بس په عقب پسې روان دي دغه کېږي کدینا. نو دا دغه د صاحب علیه رحمت مسأله ده. زمونږ دغه د ملګری معنا دا زمونږ چې سبقونه ویلي او نظریه په اخیره کې بدله شوې وه، موږ لاړو د هغه خوا نه، هغه تاسو جمع ته مخ شئ، موږ وینا ان من السنة يتقدم صاحب البيت، مسنون عمل دا دی هغه وړاندې شي ماسپښین لمونځ و بیا پسې ناس بجانب قبله، دا بالاتفاق بدعت دی چې امام بجانب قبله کینی پس د هغې فرضونه چې هغې پسې سنت وي، ټیک ده، د رکعتینو د مقدار نه کم د دې اجازت شته، بهتر بیا هم نه دی خو اجازت یې شته د رکعتینو د مقدار نه کم، او چې دا ناسي نو دا دغه دی. جلوس الامام بعد التسلیم بدعة، امام د تفسیر مجاهد وایي ټیک دی رالی، او دا دغه چې واړی دا کتاب المبسوط د امام سرخسی ړومبی جلد د کویټې والا چاپو او 40 صفحه وکراهیة المکس فی مکانه مرویة عن الصحابه، دا د ټولو صحابه کرامو څخه څه دي ملا صاحب، د ټولو باندې ډېرو صحابهونه دا را نقل دي، دا کار مکروه. امام چې مقتدیان نه یادوم، امام چې د سلام نه بعد کې ناستل غواړي ایت الکرسی وغیره وغیره اورات کوي نو بجانب قبله به نه کیني راګرځي نو بیا خیر دی. بجانب قبله که کېناستو اوږد کېناستو دی چې په څومره ټیم کې 2 رکعاته کوي د هغې مقدار ته اوږدوالی ورسو، دا بالاتفاق مکروه او بدعت دی. د دې د اجازت کوم کتاب کې څوک ښودلی نشي. نو ما ورسره ګپ شپ لګوم چې هغه کم کار ته بدعت نه دی هغې ته بدعت دوام وای نه په فرض پسې کول نه په سنت پسې کول، او چې کوم بالاتفاق بدعت نو کاش د هغې نه چې ته خبر وي، د هغې نه خو دغه دی څه ما د کتابونو حوالې کې ما دا وګور. فکر دې رالی ملا صاحبان، نو مسله داسې ده ذلت ده چې وښویږي څوک ملا صاحب عالم، او جدال د منافق جګړه بالکتاب، او حکم د ائمه المضلین ګمراه کوونکي مشران چې کومه فیصله وکړي نو ټوله دنیا ورسره وړقېږي که نه ټول ملک. وعن الحسن بصري رضي الله تعالى عنه قال العلم علمان، علم په قلب دی، فذاك العلم النافع، وعلم دی على اللسان په ژبه باندې، فذاك حجة الله عز وجل على ابن آدم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دا فرمایي حفظت ما حفظ کړي دي یاد کړي مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی یعنی 2 لوښي مې د علم ډک کړي دي، 2 بوجۍ، فاما احدهما چې یو د دې دوانو نه فبسستو نو ما خواره کړل دي لره فیکم په تاسو کې، واما الاخر چې هغه بل لوښی دی که هغه زه چېرته خور کوم نو قطع بشي هذا البلعوم دا مری یعنې مجري الطعام. د دې څه معنا د ملا صاحب دا نوع ثاني چې شی چې دا نشي دغه کولی، بعضې خو وایي چې دا اسرار دي، اسرار د اسرارو داسې مثال دی مولي صاحب، لکه چا په دې تمامي عمر کې ته داسې ملک کې چې په تمامي عمر کې نه ګوړه لیدلې ده نه اورېدلې ده، هېڅ د ګوړې نه خبر نه دی، او تو ته چې لکه ګوړه
دا خوږی نه به وایي چې دا څنګه خوږی کیلې په شانته خوړ د سیب په شانته خوږی د امرود په شانته خوږی یعنې نو هغه ته په دې خوږوالي به څنګه پوي کړي نو دې ته اسرار وایي اسرارو مثال هم دارنګې دی چې ستا ته به میلاوي خو بل پې ته پوي کولی نه شي هغه بل ذهن په دې باندې کار نه وایي ته یو څه ویني نو هغه بل چا ته ورښودلی نه شي نو فبسسته فیکم دا بل دا شو یو خو دا شو چې دا اسرار دي یا وجدانی علم دی یا بعض علما وایي چې د دې نه باریکیات د تصوف مراد دي او بعض علما وایي چې د دې نه اسماء المنافقین مراد دي نو که د منافقینو هغه نومونه د علما نو خلک مې ژوندی پرېږدي حقه خلک مې وجني که هغه خلک مې وجني یا د ظالم حکمرانانو نومونه او د هغې حالات دي ابو هريره رضی الله عنه فرمایل اعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان دا به ویل من رأس الستين وإمارة الصبيان مسند احمد بیم جلد 326 کې راوړی دی بعضې وایي چې اشاره د یزید بن معاویه ته معاویه رضی الله عنه یزید هغه خلافت دا یزید په 15مه هجرۍ کې خلیفه جوړ شوی او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دغه نه یو کال مخکې په 59 هجرۍ کې دی وفات شوی او بعض علماء کرام فرمایي چې د دې نه دغه بعد فتن مراد دي چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د زمانې نه بعد به واقع کېږي لکه د عثمان رضی الله عنه شهادت د کعبې محاصره د هغې سیزل او رڼول وغیره علامه ابن البطال وایي چې مراد د دې لوښي نه علم د هغې احادیثو د اشراط الساعه دی د قیامت علامات وما عرف به النبي صلی الله علیه وسلم من فساد الدین و تغییر الاحوال دا تینا مراد دی رسول الله صلی الله فرمایي یکون فساد هذا الدین علی ید اغیلمه یو څو الکانو په لاس باندې به د دین خراب شي لومبی جلد 195 ابن البطال دا شرح د بخاری ده دا تینا مراد شي او بعضی وایي چې دغه علم الاسرار ته مراد مختلف قسمه دغه پکې دی کې دغه شوي دا راغلي مختلف نو واما الاخر فلو بسطوا قطع بهذا البلعوم وريني مجرى تام مړ بشم خلق به مې مړ کی رواه البخاري روایت حدیث صحیح دی کلام پکې نشته وعن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال یا ایها الناس من علم شيئا سوچ چاچی علم ذکر یو شی فليقل به فغیر قول کوي ومن لم يعلم فليقل لا دی الله اعلم فإن من العلم بشك بعض العلم ندار ان تقول چې تو لما لا تعلم الله اعلم دا کلی خبر دا الله اعلم بګدراله المبسوط کی امام سرخسی رحمت الله علیه وایي وید ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د مسلې تفوس وشو فقال لا ادري ما ته علم نشته وی ډړې والی ونو راکېناستو خوشحاله شو ثم قال بخ بخ لابن عمر سئل مما لا يدري فقال لا ادري هلکه د ابن عمر د پاره دی خوشحالي وي د لا يدري تفوس چې وشو نو په هغې کې لا ادري وویله زموږ د سلفو دا طریقه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه بلا ادری ویل امام مالک سے په زیاتو مسائل کې لا ادری او د کوم مسائل څور کو جواب څوک چې د اری مسلې جواب وی دا مجنون دی اصل مولا صاحب دا پکا د چې د کوم مسلو جواب ویلو کې سړی سو کې مولا صاحب تحقیق وکي هغه وګوري هغه کتاب وګوري پس نو دا ښه کار دی ناراست جوړېږي مو چې خامخا د ځان نه جواب جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي قال الله تعالی لنبي صلی الله علیه وسلم قل تو وای خو پیغمبره ما اسلکم علیه من اجر زه نه غواړم له تاسو نه علیه په دې باندې من اجر اجرت درنه نه غواړم تاسو باندې ولې د ثقل جوړ شوی دی اجرت درنه غواړم نو هغه بل آیت کې الا الموده فی القربا دغه کې کومه الا د منقطع د متصل ده په یو کې یو توجیه جوړیږي او په بل کې بیا درې توجیه جوړیږي الا الموده فی القربا وما انا نيمز من المتکلفین من المتصنعین فی الجواب متکلف چاته ویل کېږي
چې د ځان نه جواب جوړ کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ځان څخه جواب جوړوم نه. نو د الله نبی د ځان نه جواب نه جوړوي، نو ما او تا ته په شریعت کې د ځان نه د جواب د جوړولو کوم ځای کې اجازت راغلی، اجازت پکې متفقون. وان ابن سیرین دا د خوبونو کې ډېر تکړه سړی تېر شوی. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا کمالات ورکړي دي، ټولو پیغمبرانو کمالات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راجمع دي. لکه عیسی علیه السلام په تعبیر کې ماهرون، رسول الله صلی الله علیه وسلم تعبیرونه نه دي، د تعبیرانو کلیات یې دغه کړي جوړ کړي دي. د هغه ادنا نه ادنا دغه دي د امتیان هغې قوانین تا ته د تعبیر د خوبونو دا کوي، داسې خوبونه چې حیران شي. مولانا یعقوب رحمت الله علیه، علامه نانوتوي رحمت الله علیه لره رالی وی یو خوب مې لیدلی دی، نو په خپله پې بلکل پنچر شومه چې زه تا د هغې تعبیر وباسم. جي تاسو راله تعبیر راکوئ. وی وایه وی خوب مې دا لیدلی دی چې یو غټ ګټ د میخې په شان ته زمونږ کره رالی او زه مقابلې ته ولې راووتلم. کله ګډ هغه له دیکه ورکم پرې وسېکم، کله ما له دیکه راکړي ما خوا کړي. لانجه ورسره چالو ده، خو لنډه دا ده چې په دې ګڅ پتون کې په ښکر ووالم او دغه ځای نه مې یو دوه درې څاڅکي وینه لوږه شانته وینه لاړه. دا څه معامله ده سره ناست. نانوتوي رحمت الله علیه ورته وایي چې صاحبه د دې خوب تعبیر دې دا دی چې ستاسو په دې خاندان کې، خاندان ستا خپلو بچو کې نه، بین العام کې اوس چرته چې کومه د کم عمره ماشومه جینۍ ده د هغې مرګ ته اشاره ده. کم عمره چې ایله شوې ده د لږو ورځو د هغې مرګ ته اشاره ده. جي خبرې اترې دې کولې، په خپل نور خبرو دغه کې مشغول وو. وایي ډېر ټیم پکې نه و تېر شوی، لږ وخت پکې تېر شو چې خبر رالی مولانا یعقوب صاحب ته. وایي جي هغه بل ورځ چې ماشومه پیدا شوې و هغه وفات شو. نو دی خو هغې له لاړې، هغه جنازه کفن دفن هر څه خو وشو. نو بیا وروسته بله ورځ ورته تپوس دې کوي صاحب علیه رحمت، چې تپوس یې دې دغه که دا وکړو، چې تپوس یې دې وکړو چې دا د کوم ځای نه دی دا تعبیر راله راکړو. نو هغه ورته وایي ګوره تا ګټ په خوب کې لیدلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مرګ به د ګټ په شکل کې په ورځ د قیامت راوستلی شي. بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب فقد والوي علالي علالون کې به څوک دا دې قصې غته نه. نو وروره هغه مرګ د ګټ په شکل راغلی، دا ستاسو کور که مرګ را روان، تای مقابله کوله خو د مرګ مقابله کېږي نه. اخیر دا چې تی زخمی کړلې، نو ګوره وایي ته عربو ته خیال وکړه، دا کوم چې غټې قبیلې هغه په بوتونو یادېږي، او چې کوم د غټې قبیلې نه یو شاخ بل ځای کې جوړ شوی دی وړوکی، نو هغه په پخیز باندې یادېږي. دا خبرې خو ته یادې دي که نه، مخامخ ته مې ویلی دی غټه قبیله په بوتونو یادېږي او لاندې قبیله په پخیز یادېږي. نو که په بطن کې والی وي نو مشرانو کې به څوک مړ کېدلی، او چې په پخیز کې والی نو دا به کشرانو کې څوک مري. او بیا چې دی تا له خی پتون نه دی والی، که خی والی وي هلک مړ کېدو کم عمره، خو تا دی والی دی ګڅ، نو بیا به دا ښځه وي، زنانو ته اشاره ده کشرانو، او بیا بیخي نه کمه ده، نو بیخي کم عمره ته سره اشاره. دا مې وایي د دې ځای نه تاله دا تعبیر درکړو. داسې تعبیر ایستل مولي صاحب او داسې مهارت حاصلول دا اسان کار دی، کار یې جالس رالی. د امام دپاره دا صرف مکروه مقتدیانو دپاره، دا مقتدیانو دپاره زموږ په حنفي مذهب کې مکروه دي، ښه چې هغه ډېر دغه کې دا ناسته کوي. نو دې باندې ډېرو فقهاو د کراهت قول کړی دی، خو د جواز قول هم شته. حلوایي صاحب نور اللیزا کې ګوره راغلي بلا کتابونو کې، اول به تر نور اللیزا کې هغه وایي خیر دی که دا اوراد وشي، خو دا د مقتدي دپاره بالاتفاق مکروه نه دي، اختلافا مکروه دي. ها زمونږ شامی د مذهب کتاب نور کتابونه وایي، خو دا معتبر مشهور کتاب دی، هغه وایي چې و اما ما ورده، هر چې هغه وارد شوي دي اذکار او فلان او فلان فلان عقیب الصلات، فلا دلالت فی علی الاتیان بها بعد متصلا بعد الفرض، نه بلکې د سننو نه بعد چې هغه ادا شي نو اطلاق په هغې کېږي چې دا عقیب المکتوبات دي، دا عقیب المذهب زمونږ دا دی.
لكن عندنا السنة مقدمة على الدعاء. دا عبارت د بحر الرائق دی علامه ابن جیم دا مستقل باس راځي ان شاء الله په دې باندې به تاسو ته بما لا مزید علیهم ابحث چیرما کتابونه متراخ سپړم نو به تاسو او د کراهت المنتصر علیه السلام زید مکروه دی نحو القبله نو دغه 2 رکعات په مقدار ته چې ورسیږي نو به بدعت جوړیږي. دا تحقیق زمونږ د رشید احمدی گنگوهی دی الکوكب کې کړی الکوكب شرح د ترمذی ها نو په 2 رکعات مقدار ته چې ورسیږي کم 2 رکعات دا کم امام چې څونه وخت کې 2 رکعات منځ کوي نفل هغه مقدار ته به نشي کېناستلی دا غینه کم کینی خیر دی. نو فانظروا ان هذا العلم دين دا علم دین دی وګورئ عمن د چانه اخذ کوي تاسو د دین خپل. وان حذیفه رضی الله تعالی عنہ قال یا معشر القراء اډل د قاریان کم قاریان یادای علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې قراء علما په کډیراله د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د علم نصاب څو قطبی وا شرطازی بو سلشاشی وا او سیب علیه رحمت متولی مسلم الثبوت داو کنه قرآن بس نصاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح حدیث مبارک نو چې څوک به قراء نه به علما وکړي. یا معاشر القراء اے ډلې د عالمانو برابر شي تاسو ګوره وړاندېوالی کړی دی سبقا بعیدا په وړاندېوالي لرې څه ډېر لورې مرتبه م حاصله کړې ده. تاسو ناست یې صحیح په سلایي کې په موټر وی او ستن چې دی نو صاحب علیه رحمت د محمد ګل جي خبره په 300 کې روانه ده 300 تم ستن څه کړې ده خېجولې ده. نو ګوره تاسو ډېر تیز څونه انسان مرتبه اوچته حاصله کړې ده د هغه لږ پیدل ډېر نقصان دي که نه دي مولوي صاحب دقلته د یو منټ ډریور غافل شي چې څه کېږي یو منټ چې وده شي او که په خوړ کې ټرک روان دی که نه ټرک او 15 منټ هم پکې ډریور وده شو نو د بوډایګانو خبره ان شاء الله تعالی چې دونه نقصان به شوی نه دونه نقصان به شوی نه فقط سبقتم سبقا بعیدا او که تاسو شروع شي میلان او که یمینا او شمالا لقد ضللتم ضلالا بعیدا. یا الله ته مونږ په هدایت کلک او نور خلکو دپاره مهدیه وګرځوه. وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنه قال قال وسلم تعوذ هلکه د اوس تاسو ته وظیفه ښیم د جهنم چې جهنم هم وظیفه کوي ها کومه وظیفه کوي او که هغه چڼی وایي لکه وظیفه راوړې وظیفه راکړي هغه ته چې ته ووایې چې بس صاحب علیه رحمت د مانځه نه بعد 3 شپې تسبیحات کوه نو خندا نه شي 3 شپې څه کوه وایي وظیفه راکړي وظیفه خو دغه ده که نه چې 3 شپې څه کوه تسبیحات کوه. تعوذوا بالله د جهنم دغه وګوره ها پناه ونیسه الله پورې من جب الحزن پناه ونیسئ په الله پورې من جب الحزن د غم د کویان د کوی د غم نه د کندې د غم نه. نعوذ بالله من جب الحزن رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره وایي تاسو خلو خدای کې نعوذ بالله من جب الحزن اکدرا قالوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سشل جب الحزن قال وادیون دا کندر په جهنم کې جهنم د جهنم نه دی هغه ډونګې ته وایي چې لاندې ویښ نه لري یا هغې کویا ته وایي چې هغه خولې نه وي جوړه شي او دریم جهنم سخت کاڼي ته وایي د جهنم درې معنی دي. یتعوذو پنانسی منه دغی کندنا جهنم کل یوم 400 مره 400 کرتا. قیل یا رسول اللہ ومن یدخلها دیتا بسوک داخلیگی قال القراء قاریان و عالمان المراؤون باعمالهم ریاکاری پخبل اعمال باند نخبل تقریرونو دا اغیو شهرتی خوخوی خپل درسونو شهرت یعنی شهرت په دې معنی خوښي چې زما ذاتي خلک صفت وکړي که داسې ته شهرت حاصلې د تقریر د درس او د تدریس چې به خلک زمانه ډېر سي رابېږي
دا خو ډېره زبردسته خبره ده چې د څونه کم یو ملا شاګردان ډېر وي نو د هغه به د شفاعت مقدار هم ډېري په ورځ د قیامت به ملا صاحب ته وایي شفاعت وکړه ګناهګارو لره بعدد تلامذتک فی الدنیا که دنیا کې د شاګردان سلو د سل په مقدار وکړه او که 1 لاک د 1 لاکو په مقدار باندې ګناهګاران راو بس ښه کار دی خو د دې نیکنامۍ دپاره خپل نوم له شهرت ورکول ممنوع نه دي کم ممنوع دي لکه خپل ذاتي عزت دین دی سوچ نه دی قرآن سنت دی سوچ نه نو دغه به غلط دي المراؤون باعمالهم دي ته ویل کېږي قرا خو دې دغه وله بله معنا کړې ده امام ملا علي قاري د قرا معنا یې کړې ده څوک مولي سي متعبد که دی متعبد معنا کړي قرا خانو معنا عبادت گزار کم عبادت گزار المراؤون باعمالهم دا عبادت گزار بولزی معنا رواه الترمذي وكذا ابن ماجه وزاد فيه وان ابغض القراء دير ابغض عالماننا الى الله تعالى الله رب العزت الذين كسان يزورون الامراء چې ملاقات کوي د امراء بادشاہ دا خیالی کې تاسو ویلي که نه نو علامه خیالی رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا هغه د دې بادشاه څونه صفت کړی دی وبابه کعبة الحاجات فکر دی دا دروازه د خلکو محتاج خلکو د حاجتونو دپاره کعبه ده چې دې له څوک راشي دی ول حاجت څه کي پوره کړي نو چې دا ډېرې صفتونه یې کړي طالبان نه ماته پوه شو چې دا یې ښه کار کړی که بد وایي بد کار یې کړی من دا یې ښه کار کړی د هغې زمانې بادشاهان چې دا کم د خیري ملا د چا صفت کوي هغه سم بادشاهانو که فکر دی راغلی زموږ په دې مشایخو کې کم یو شیخ زموږ په دې مشرانو کې کم مشر هغه وزیر اعظم جوړ شي نو هغه به له موږ نه ورسو موږ خو ظالمانو له نه ورسو فکر دی نیک سړی مشر جوړ شو که هغه دغه باندې مشر جوړ شو پروانه کې ګوره په خپله محاربي صاحب وایي یعنې الجورته ظالمانو بادشاهانو د هغې و دغه ملاقات الذي په ظلم کې اوس شرکت کوي نو دا ښه کار نه دی نو که دغه چې کومه علامه خیالي صاحب کړي دي هغه د صحیح بادشاهانو دي به کتابونه چاپ کول دیندارو د کتاب د چاپ کولو هم به مولا کول د کومه خرچه شوی هغه به مولا ورکوله او په کتاب په تصنیف کولو کې به د وخت صرف کېدو نو د بچو ټوله نفقه او خرچه به ولا ورکوله دا ښه بادشاهانو کن وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خريبه دا چرابه چې په خلکو باندې زمانہ چې پاتې نشي اسلام نه مگر صرف نوم د اسلام او فاطمه نشي د قران نه مگر رسم د قران مساجدهم جمعتون دیو عامره دا آباد خدا به خراب نه هدایت نه عالمان دیو بشر من ډیر شدا چانی لاندې د ادیم سما د سرمند او د مخ د اسمان نه من عندهم د نس دیو نمبر اوزی پتنا وفيهم پدې کې تعود واپس کیږي با پتنا به ته واپس دی کې واپس ويظهر فتن بمراش الک فتنه سدي مولا صاحبہ فتنه چې دا نو دا قسمونه لري صاحبہ په دولس قسمه باندې فتنه ده یو ذاتی فتنه ده ذاتی فتنه دي ته ویل کېږي چې دا زړه خدای مکه داسې برباد شي قرآن سنت پې اثر نه کوي وعظ نصیحت پې اثر نه کوي عبادت طرف ته میلان نه کوي د نیکانو صالحینو سره صحبت هغې ته میلان نه کوي دې ته ذاتي فتنه وایي دا هم فتنه ده نو اول په دې نظر وکړي چې فتنه موږ ته شته که نشته چاته چې په مناجاتو کې حلاوت او لذت نه محسوسېږي چې ته ځان له کښېنې او الله یادې خوند درکوي که نه درکوي نو زړه په فتنه کې پروت دی علاج پکار دی په څه به کېږي نو بیا ولې خپل طرق ګوره نمبر 2 فتنه د اهل ده چې اهل نافرمانی دینداری نه کوي زوجینو د یو بل نه نفرت وي او د ګریل نظام دا بګړ جوړ شي په کور کې سکون چین اطمینان نه دی ته فتنة الاهل وای بچی نافرمانه بی دینا جوړېدل قرة اعین وای خدای موږ له داسې بیبیانې او بچی راکې قرة اعین د سترګو یخواله د سترګو یخوالی حسن بصری رحمت الله علیه هغه ول تفسیر کې د سترګو یخوالی دا دی چې ته ګورې هغه په دین کې مشغول وي داسې بیبي وي داسې بچي وي چې ته ګورې هغه په دین کې مشغول وي بې دینۍ کې نه دا قرة اعین دی
بله فتنه د انسانیت ته درې انسانیت به ختم شي، خود غرضي به انسان د انس نه یو بل سره مینه محبت کوي، د یو بل په کار به راځي، انسان بالکل خود غرض شي. خود غرض د پیسې نه غیر څوک کار نه کوي. اوس ته ګوره دې زمانه کې دا فتنه د انسانیت راغلې که نه، څوک هم چاته په صرف پیسه مقتول شوي ده. وروره په پیو کې خلک داسې شیزونه اچوي چې دننه هر څه باطن تا ته خراب کړي، خو هغه ته صرف پیسې میلاو شي، بس دغه یې څه کوي، پیسې ورته میلاو شي، هغه نور څه کوي. دې ته فتنه د انسانیت وایي. بل نمبر 4 چې دی نو هغه فتنه اوبایي ده، عامه فتنه لکه قات راشي، طوفان راشي، خسف راشي، ګنده ګنده بیماریانې راشي. پنځم نمبر چې دا فتنه د کذب ده، دروغ او دوکه دا عام شي. هر سړی دروغ او دوکه په چا به اعتماد نشي کولی، اعتماد به په چا کولی. یو سړي د نصیحت په طور باندې هغه داسې یو ځای اوچخنلو، یو ډکی راواغست، داسې په هغې کې کېښوست، ما ته ویل دې ته ګوره، په هغې خاورې ور واچولې. ویل اعتماد کاکا ویل مړ شو او جنازه مې پرې وکړه، ویل دفنم پرې پوه شولې. ما ویل که اعتماد ختم او دې پسې دا زمانه را روانه ده. شاه منصور باباجي رحمت الله علیه موږ د خپل استادان نه اورېدلي، هغې سره ما ملاقات نه دی شوی. هغه ټیم کې موږ ماشومان وو، د هغې د وفات هغه کې 87 خوشا کی نو صاحب علیه رحمت دا هغې به فرمایل چې دا 1450 د دې نه بعد به چې دی صاحب علیه رحمت معامله ډېره خراب شي. داسې به اندازه جوړه شي چې د بچو به په مور او پلار اعتماد نه وي، د مور او پلار به په بچو، د ورور په ورور، د ښځې په خاوند، د خاوند په ښځه اعتماد به نه، اعتماد به ختم شي. هغه زمانه ورو روانه ده. شپږم چې دی کومه فتنه ده، زړونو نه به امانت اوځي. اوږد روایت کې را روان دی مشکات کې. اووم فتنه د تاویلاتو به پیدا شي، غلط غلط تاویلات به خلک کوي، غلط غلط تاویلات به خلک کوي. لکه قادیانی وایي لو کان دا فإنه لو عاش لکان نبیا، فإنه لو عاش لکان نبیا. که دا ابراهیم ژوندی پاتې شوی دا به نبي وی، نو ګوي د نبوت دروازه وینه ده بنده، غلط تعویل کوي. په لو کې خبر روباسي. موږ ته د 153 صفحې د مختصر معنی دغه ایستلي چې دا د ابن حاجب ری ده او متأخرینو پې ټول اجماع کړی ده چې لو راځي د پاره د انتفاع د چا اول د وجه انتفاع. فإنه لو عاش لکان نبیا، دا راځي د پاره د انتفاع د اول، د وجه د انتفاع د ثاني نه چې دا نبوت منتفي دی، ځکه ورته دا ژوندی پاتې نه شو. او په بخاري کې بیا په دې روایت هم راغلی دی که چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد نبوت وی نو لعاش ابراهیم، صفا الفاظ راغلي دي صاحب علیه رحمت. نو بل فتنه د سب او د شتم دا کنځلې به کوي خلک. هلکه په دې موبایل کې خو ما نه دي اورېدلي او نه م اورېدلو اراده شته دی، خو یو بل ته څونه کنځلې خلک کوي، عوام او سیاست او دا د علم والا ټول خلک لګیا دي. کنځلې مه کوئ، د هېچا په مشرانو پسې کنځلې مه کوئ. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، بوتانو ته وایي کنځلې مه کوئ. ولې؟ فیسب الله عدوا بغیر علم، چې ته د بل مشر کنځي خو به ستا محترم مشر کنځي. نو چېرته زمونږ او ستاسو مشر او چېرته د اغیارو خلکو مشر د ځمکې او د اسمانونو فرق لري که نه لري؟ فکر دې راغلی ملاس چا دغه نه دي په کار. بله فتنه د استحلال به راشي، ډېر کارونه به حلال ګڼي، شراب له به نوم بدل کې حلال به ګڼي، متعه وغیره وغیره دا به حلال ګڼي. من تمتع مرتن، داسې هغه د ځان نه منګړت حدیث جوړ کړی، چا چې متعه وکړله یو کرتې نو وایي درجه درجه د حضرت حسن وي، العیاذ بالله. ومن تمتع مرتين چې دوه پیرې متعه وکړله نو وی په درجته درجه علی، درجه به درجه د علی شیر خدای رضی الله تعالی عنہ. داسې حدیث منګاړه جوړ کړی. او چا چې درې پیرې مرتبه دا وکړله، دا وکړله درې پیرې مرتبې دغه وکړله دا متعه، نو کان درجته کدرجتي،
پیغمبر اسلام یادوي وایي هغه وایي چې درجه بې زما په شان دي. زه طالبانو ته دغه ځای کې ویم که چا 4 پیرې وکړه بیا خو به د هغه نه هم پسې د پاسه شي، او که بیا یې 5 پیرې مطالعه وکړه نو بیا کېدای شي د ټولو جنتونو ټیکهدار به هم دی شي که نه. ګوره دا غلط خبرې به راوځي ها. او دارنګې 10 نمبر دغه دا ده امن عام به ختم شي. 11 دا د صاحب علیه رحمته چې بد اخلاقي او دارنګې بد سلوکه خلق دا به مشران شي. او 12 نمبر دا ده چې فتنه د قتل او د خونریزۍ به پکې نه راشي. 12 قسمه فتن دا علماؤنا نقل دي، مفسرینو نقل کړي دي. قتل خونریزي 12. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال فرمای ذکر النبي صلی الله علیه وسلم ذکر نبی اسلام شیئا یو خطرناک شیش عظیما فقال ذاك عند اوان ذهاب العلم دا بوی په وخت د اوقات د تګ د علم کې چې کوم ټکی به علم ختم شي. قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکيف يذهب العلم علم څنګه لاړ شي ونحن نقرأ القرآن من لولو قرآن ونقرئه من لولو دي قرآن لربنا خپل زامنانو ته او لولي بدی لره زمنګ زامنان ابنا خپل زامنانو ته او سلسله روانه الى يوم القيامه علم مضمون څنګه لاړ شي دا خو موږ به دا علم خای روان وي. فقال سکلتك امك زیاد مور در باندې بوره شه زیاده. ګوره دا عجیبه خیره پیغمبر اسلام وکړله ها. مور خو په هغه ټیم کې بورېږي چې د وله پی خوړل او خو د هغې نه وتېری که نه. په دې خیرو باندې به یو ځای کې انشاءالله بحث کوو. په دې باندې اوږد مبحث دی. ان كنت لاراکا د دې ترکیب ترجمه یې زده که نو په بل ځای کې به دې یاد شي. لکه دې راغلی دا سورة مریم سورة طه کی امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړي. آیات څنګه دی چې دا آیات کې دا 3 توجیهات ذکر کړي. توجیهات یې زده که یو دا دی چې دا ان مخفف دی د مثقل نه. بېشکه کنت زوما لاراک ما خو په تا ګمان کولو من افقه رجل. دویم دا دی چې دا ان دا په معنی قد دی عند الفراء قد كنت لاراکا. دریم توجیه دا ده چې دا ان په خپله معنا ده نو ان خپله معنا خو ان نافیه دی نو ان كنت ما كنت زنوم او لاراکا کې دا لام به معنی الا دی الا اوراکا زنوم مگر تا باندې می ګمان دا کولو انستا په ما خو پتا صرف دا ګمان کولو چې ته به دسي ابقه د رجل بالمدینه بی دا دی آیات دلاندې ویلي ان هذان لساحران دا 3 ترکیبونه امام رازی رحمه الله ذکر کړي دي. بالمدینه المنوره آیا ندی دا یهود او نصارا چې لولي تورات لره او انجیل لره. تورات د دې متات 4 ترجمه کړي. تورات بل تیر شو کنه او په تورات کې څه شی دي نو هغه مت 15 خبرې پکې دي. 15 خبرې متا تفصیلا ذکر کړي. یادېږي نو ها يقرؤون التوراة والانجيل عمل نکي بشین په یوشي باندې مما دا نه فيهما چې اصل کې خبره دا عمل د دغه چې قرآن بل ولي او عمل به پې نه دغه مولیانو قاریانو نو چې عالمانو په عمل نه نو عوامو ته به هدایت د کوم ځای نه راشي. فکر یې راغلی پخوانو خلکو به وی ولې د عالمانو منل وی هغه وخت کې به ولې خبره برابرېدله ویل عالمان چې دی نو دا به ایخو او دا عوام به اوده نو ایخ سړی خو اوده را بیداروي شي که نو هغه بزرګ وی اوس داسې زمانه راله وی چې عالمان اوده شوي دي او دا عوامو مثال د مړو دی نو اوده انسان مړی ژوندی کوي شي. اوس د زموږ زمانه کې خدای خبر شه څه مسله یعنی نو ټول قصه زموږ نه ونه چې موږ برابر شو ملاسه سیستم ټول برابر دي چې موږ برابر شو اصل خبره
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله تعلموا العلم تزدك علم لرا وعلموه او تاسو خدي لرا الناس نور خلقتا تاسو ذکي فرائض لرا وي نور خلقتا تاسو ذکي قران لرا وي نور خلقتا فاني امرؤ مقبول ذو سلام قبض بکلیشم ان وفات خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راتلو او علم سينقضي چې قبض بشي په زمانہ ظاهر بشي پیتن دول قسمه پیتن منه ته ویلي حتی تدې پوری چې اختلاف بو کې دوا کسان په یو پریزه کې من نه بمند کې یو تندرا چې فیصله وکي بینهما په ما بین درې دوانو فیصله وکولې نشي دون بجهالت راغلي وي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم مثال دا غیرم چې نه پناه حاصل په باندې په شان تعالی خزانه دي چې خرچ نه کیږي دا نه په سبیل الله علم دې کړل دې خو لیکن خرچه دا اغه څخه نه کې سی ولې رحمتا خلق ته علم نه خې نو هغه خزانه باندې بڅو کی چې اسی پرته دا او لګین زمنګ په دې علاقو کې خمبي او دا خمبا د غنمو نډکې چې د چا په کال کې مثال په تور 40 منه غنم دای لګیږي نو دا کم ولا په خپل پټي کې وشي آغا که زیاتی تی خرڅي کی که برابرۍ بس کیږي او که کمی نو نور سره غدرمندونو په ټیم کې واري نو بیا ټول کال زی مولا صاحبه پیغام وي او دا خطر رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بال بچ اهلیال د پاره به کال نه پقه ډاډي تکول دا بیا ټول کال سره د ګوتو موتور اورلو د لانجو کنجونه سي پیغام وي دې کې برکت یو په دې کې برکت دی مولوی صاحب چې غنم مصور بشي ګډاول حدیث مبارک کې راوړي خو د خوراک د پاره نه د خرڅ د پاره چې سړی ځان له غنم خوري لږ شانته پکې وربچي واچول که لس دړۍ غنم دي یو دړۍ یا دوه دړۍ پکې وربشي واچو دا صحت د پاره هم مفید او د برکت د غلې دا پکې دی چلم یاد شو او بل پکې دا واورسه بل رحمت چې دا خمبدي د غنمو د تور واچول نو په صورت قریش باندې 71 بار دم کا 71 بل کلمه د کلی نظم نه کې جو تمانځو ته دا غنه ټلیفون سړی داسې خوشاله چې تا ویلې وکړه ټلیفون د دې لپاره کوي لغه تا چې ویری مونږ وې دم کړول ما سره نور غنم نیمګړی وانه غستل که مخکې په دا غنم هکانه کې نور به مو سره غستلې امي مسوانه مونږ د دم میکړل او برنه ما تا ویری چې کلاوی به نه ولاندې په موري باندې دغه راخله قتل مسکاو وی به ترېشل وکولا دانی ختم النبي کلمه او چې اسی ورکار شم څنګه چې ورکار شم وسم پکې ور ډیر څو مانه بپراته مال والی ورکار کې چته نو په صورت قریش په دې کې دغه ډیر پروت دی ها نو که په شانته د هغې خزانې خرچه نه کړي وګسو نو سړي دغه د خمبه چې خمبې وه صاحب علیه رحمتان نو په دې کې داسې کار وشو چې د زوی واده و نو زموږ په علاقه کې اوس خو رواج بدل شو خو مخکې دا طریقه وه چې خلکو به خپل وړه کورونو که تقسیم کړي دې ته بیا دړی ویل هلته چې څه کار وشي نو دې مېروالو له پکې برخه نه ورکوي موږ وایي دړی پخو هلکه دړی خو تاسو ځان نه پخوئ تاسو بل تاسو خیرات کوئ نو دړی تاسو نه پخوئ خپل مابین کې ولې په مېروال خو خیرات کوي دلته یې کوي که پیسه ختمه ولې مېروال لیسه نه ورکوي نو وروره څه مسله شوله خبره پکې دا وه چې دا به تقسیم کوي دا دړی پخې کوي او دلته به ورسره میخه حلاله کړله نه بیا دلته پخه کړه د بار نه به خلکو ډوډۍ راوړلې نو ده ته وایي چې بس تیار غنم دي بس دا تقسیم که چې دا دړی خلک پخې کړي او واده له کار برابر کوي نه دا مې ښې بدې له ساتلي امبې کولاو نه کړل واده خو وشو دا هر څنګه چې شوی نو کال بعد مور و بوډۍ هغه مړه شوه نو هغې پسې خیرات کو دا به څه چل کوي دا غنم دي که نه دا دغه که تقسیم کول نه دا خو مسلمان ښې بدې له ساتلي نو وروره موږ او تاسو د خپل علم به ښې بدې له ساتلي علم رسول پکار دي د ناظري مدرسین جوړ شي د ناظري طریقه خو ته ما وښودله د ناظري په درس کې کم لطف او مزه ده او کم عجز انکساري ده او د الله میلاوېدل دي دا تاسو ته ویلی نه شم زه یم چې ما سره به څوک دا درس بدل کړي په ناظره په خدای زه د ناظري د درس دونه شوقیم زه تا ته ویلی نه شم خو ځینې کله به ته کار کول غواړې خو هغه به کولې ناظرو باندې خلکو ته قرآن شریف نیسي مشرانو ته شروع کړي دغه طریقه چې ما راته ویلې وه ها بیزاوي شریف راکسي جواد په غیر تشدید نه پکار دی ها
جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم. ادا کله مقام یو رکعت اراده